پښتانه زپکل کې دې ګوتاوام په دې پښتو لفظ باندې ګاندو خانه دمره ګیره بدیو بلبله به دې تنگ پتلون والا پرتګ سره روانه دغه بکې د باګړو دلا تلا په کور کې ود پروته او ستا دونای چې دی هغه ځان بیا رېګمال کړی یو سړک ته راوځي منلی د قانون په ځان باندې پښتونه چې ورشي کچرو لپ کې جوړې دي میلې دغه ماشوم خولې منلی د قانون په ځان باندې دې ځن طلاق پښتونه چې ورشي کچرو لپ کې جوړې دي میلې دغه ماشوم خولې چین مانا رستو آزاد دے ننور شئی دا چین حال وګورئ په دنیا حاوی کیږي لګیا دے نن امریکم د چین نه یریږي امریکا کې دا کونی نه دی چې دا بیا پاس کړی دی دی له زمونږ صدران ولې منډې وایي ډېرې دا پښتانه ګورئ د بل شي شوقیان دي ته پوه شوې ځکه چې څنګه هغه سور سپین دی رستو به یې کټویم سوره سبقتي نه یې کنه مونږه هندوستان ما سره آزاد دی په سن 86 کې ما هندوستان لیدلی دی په خدای قسم چې د دیوبند سره به هندو تېرېدو یو ورځې نو د دیوبند دیوال ته داسې ہو ما ورته یہ کیا کرتے ہو ویل ہم جو آزاد ہے نا اس جگہ کی برکت ہے سبحان اللہ دارا سراو کہ ہم جو آزاد ہیں بیا میں دا دلی پا پارلیمنٹ کے یو MNA نہ تپو سکو MNA مالا آپ یہاں کیا کرتے ہیں یہ تو شیخ الہند کا سیمینار ہے نما تو وہی واللہ دا ٹکے غم اکڑو کہ ہم جو آزاد ہیں مولانا صاحب شیخ الہند کی برکت ہے نن تاسو وائے جو پاکستان قائد اعظم آزاد کرے دے قائد اعظم غریب خو خبر ہم لو پاکستان اور ہندوستان خو آزاد کری شیخ الہند دی مولانا حسین احمد مدنی دی مفتی کفایت اللہ دی مولانا ابوالکلام آزاد دے ہندوستان اور پاکستان خود ہی آزاد کری بیا انتہا نشتا پا غربت کے کہ کم پا ہندوستان کے دے رشکے چو چلائی نو دشپے پا فٹ پاتو نو دکی گی نو ما یو نہ تپو سکو کہ تم ادھر کیوں سوتے ہو بس گھر مر نہیں ہے اپنا وطن ہے گزارا کرتے ہیں نو زما عزیزانو د یهودو د نصاراو تعلق پریږدئ دوستی پریږدئ مرګرتیا یې مه کوئ د ډنمارک د تمام او د پېښور اوسېدونکو لس کاله پس به آئنده نسل تاسو وګورئ هلکان به ډمان وي او جینکۍ به ډوي د VCR او د TV د برکته به زمونږ ښځې ډوي وي او زمونږ زامن به ډمان دروغ وایم
زمونږ ښځې به ډمې وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کم فیشن دا ښځې وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړي او پکې سخانه کوي د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکان وګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړي او پکې سخانه او کابلې دي آئنده نسل با ڈمان وی ڈمان 18 کروڑ روپے د ٹی وی د سٹیشن افتتاح شوی و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایي دوی په نامه څه کیږي دا د وجته میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال دیو ملازو نور جمال نام وا